نو عالم هغه څوک چې کتاب به نه ګوري کتاب چې ووې کتاب بند شو بیا به نه ګوري دې ته به عالم وایي نه علماء مخکې وي تاسو ته لار معلومه شو اوس په دې لار باندې به ځئ 12 کاله به تاسو مطالعه کوئ کتاب به ګورئ د هغې نه وروستو که ته بیا د مولا ځان ته وې عالم وې نو ته به حقدار یې لیکن اوس به ته ځان ته عالم نه وې ځان به سپینه پاغونده کښېنه ځان به یو طرف ته کښېنه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون محترم علماء کرام طلبه اعزام د دې کسانو کوم چې حفظ مکمل کړل ناظر مکمل کړل بیا هغه کسان چې هغه د خپل علم سفر انتها ته ورساو فارغ کیږي د هغې سره راتلونکي میلمنو ته ټولو ته مبارکباد وایو الله رب العزت ته مبارکي او الله رب العزت ته د مزید توفیق او د علم توفیق ورکي چاچو وسره محنت کړلې کوششي کړلې الله رب العزت ته دیله د هغې پوره سیله ورکي زما خو د بیان څه اراده نه وه لیکن وویلی شو ځکه چې نوم واخیستی شي نو بیا خامخا څه مخې ته راتلل غواړي نور اصل خو زمونږ ختم بخاري دی یو بیانو زما د یو خوږ ورور زوی زما مشر وراره اغي بیانو کو خبره سچي وا هغه واضحه شو کم کسان چې علم کوي علم مکمل کو الله رب العزت وی څوک چې پوهیږي او څوک چې نه پوهیږي دواړه برابر کېدی شي جواب دا دی چې نشي برابر کېدی پوها او ناپوها علم والا او بے علم عالم او جاهل چرتم نشي برابر کېدی دغه خبره که هنر په لحاظ سره واخلې یو سړی په یو فن کې ماهر دی هغه او کم چې په هغه فن کې د سره پوهیږي نه هغه کله برابر کېدی شي زمونږ دا دین دا د آخرت د پاره دی د دنیا د پاره نه دی د دې وجې نه زمونږ استادانو موږ ته اول نه یو وصیت به دا کوو اوصیکم بتقوی الله فی السر والعلن په پټه په ښکاره باندې تقوا پکار ده د الله نه یره پکار ده د کم کسان چې فارغ کیږي نو اول د هغې ته دغه وصیت کوو نصیحت کوو کم چې نور کسان دي علما دي هغه هم په دې باندې سوچ او فکر وکي الله رب العزت ته په منګلا د عمل کول توفیق راکړي په هر وخت کې زمونږ مد نظر هغه د الله رضای الله راضي شي دین باندې عملي مخلوق خپلوان معاشره هغه سوي ویبا هغه چا ویلی سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے اس نظر سے دیکھ تو کر یہ فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو تپوسو شو خیر صدے شر صدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا ان شر شر شرار العلماء والا ان خیر الخیر خیار العلماء کخدی پخو کې د ټولو نه ښه علما دي او که بد وې په بدو کې د بدو نه بد
هغه بدترین علما دي، هغې ته علماء سوء وایي. هغه د خلکو اصلاح نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و الدین النصیحه، دین د خیرخواهی نوم دی. عالم به داسي چې هغه به د خلکو خیرخواهی کوي، چې کله خیرخواهی نه کوي هغه د عالم ویلو قابل هم نه دی، چې هغه ته د سړی عالم ووایي. د خلکو خیرخواهی نه کوي، د عوامو خیرخواهی نه کوي، د ملک خیرخواهی نه کوي. زمونږ خو د هر مسلمان خیرخواهی چې په زړه کې یو سړی دی بد عمله دی، پکار دی چې د دې عالم په زړه کې دا دی ولې په دغه عمل کې اخته دی، په دغه طرف باندې ولې روان دی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی المؤمن کجسد واحد، مؤمنان چې څومره دي دا ټول د یو بدن په شانتي دي. ان اشتکا عینه اشتکا کله و ان اشتکا راسه اشتکا کله. کله د پستر باندې دړي د ټول بدن به آرامي، که پسترګ باندې دړي ټول بدن به آرامي. د بدن په یو عضو باندې هم درد دی، تکلیف دی، ټول بدن به آرامي. زما استادونه فلسطین کې د هغې سره سو شو، هغې باندې زمونږ هیڅ یو سړی غمجن نشو، دړمن نشو. دا ایمان به کم ځای بیا، اگر چې موږ نشو کولی، هیڅ نشو کولی، د هغې سره تعاون نشو کولی، مرسته نشو کولی، تلی نشو، بچ کولی نشو، دغه فریاد خو الله ته کولی شو. یا الله ته د هغې مرسته وکړې، امداد یې وکړې، د دغې ظالمانو د پنجې نه یې ته خلاص کړي. دا خو کولی شو که نه؟ دغسې یو سړی دی په ګمراهۍ کې اخته دی، ما او تاسو نشو کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. کله چې په نارواو باندې وینې منع کا، په لاس یې منع کا، لاس باندې طاقت دی نه کیږي، په خولې یې منع کا، په خولې هم طاقت نه کیږي، په زړه کې هغې عمل ته بد وګوره. او دا هم د ایمان بیا آخري درجه ده. پکار دا دی زمونږ چې کوم فارغ شو هغې ته هم دا نصیحت دی، نورو ته هم خیرخواهی د هر مسلمان پکار ده، د هر عالم پکار ده. داسې نه موږ لګیا یو په یو بل پسې خبرې کوو، د اصلاح کوشش نشتی. د بل د راپرځولو دی چې بل دې زه راوپرځوم، بل عالم دې راوپرځوم. دا بعضې مولیانو کې دغه یو خصلت او یو صفت چې دا بل دې په هره طریقه چې خو راودې غورځېږي، دی د خلکو ته بد ښکاره شي، په هغه پسې بدې ردې ویلی کېږي. د قرآن کریم آیاتونه احادیث هغه موږ شاته غورځولي. الله وایي ویل لکل همزة لمزة، څوک چې مخامخ تعانه کوي، پشیشا عیبونه وی، غیبتونه وی، دا هغه دپاره د جهنم کنده ده. دا که مولا دی، که عالم نوم پې پروت دی، او که دا بل څه دی او که بل څه دی، الله وی ویلون هلاکت دی ورله، دنیا کې هم هلاکت دی، نو په آخرت کې وله د جهنم کنده ده. الله یې موږ د هغې نه وساتي. غیبتونه کولی کېږي، عام غیبت چې دی هغه ناروا دی. الله رب العزت وی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. تاسو کې څوک دا خوښوي چې د خپل مړ ورور غوښې دې وخوري؟ نه خوښوئ. چې نه خوښوئ نو دا غیبت داسې دی لکه د مړ ورور غوښې خوراک. پکار دی چې دغې خبرونه معاشره پې ورانېږي، غیبت باندې معاشره ورانېږي، کنځلو باندې معاشره ورانېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تسبوا الاموات، مړو ته کنځل مه کوئ، هغې چې څه کړلې هغې ته رسېدلي. یو پیرې ابو جهل کېدی شي تاسو یې پېژنئ، نوم به یې اورېدلی. زمونږ د دې امت یو غټ کافر و، ابو جهل یې ورته وی.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی د مرګ په تخته باندې هم کولا کله چې داغه نه سر وسېدو وې زما دا سر د تنې سره نږدې کټکا او خپل پیغمبر ته ووې زما نن دشمنی ستا سره د پرون نه زیاته ده په دغه وخت کې دشمنی کوي هغه بل فرعون هغه چې کله راونی شو حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل اخو دې خبرې کولې وې ما ایمان راوړل او دلته کې دا کافر وای زمان نن دشمنی ستا سره د پرون نه زیاته ده دا غزویو اکرامه رضی الله تعالی عنہ چا خبر وکړه وستا پلار څومره غټ کافرو هغه په خپه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مړو ته کنزل مکوي مړو ته بدرد موای ژوندۍ په خپه کیږي زمونږه چې وې معاشره کې ډېر کارونه خرابي هغه دغه نیټ جوړ کړلی چې ګوره مولیان یو بل بس اخته دي دغه ته مولا نه وای دا د مولا ویلو حقدار نه ده دغه خیرخواهی نشته دغه نصیحت نشتی عالم بسو کی الله رب العزت قرآن کریم کې داغي چې تذکرہ کوي نو موږ چې هغه ته وګورو هغه ته به عالم وایو لیکن دلته کې هر سړی باندې د عالم د امام د مولا نوم به پروت دی چا باندې د پټکې وهل پټکې په لباس سر باندې پروت دی نو دته به سړی عالم وای آیو پیره هغه نصیر الدین او شیخ هغه بارکی شیخ چلی بارکی چا ولا خط ورمخ کې کو دا خط اول والا ما ته پړاو کا هغه مال ناراضي هغه دومره غټ پټکې دي تړل دومره غټ پټکې دي په سر یو تال دانه درځي هغه هم او خيار سړیو او زر جواب ورکون کې تیز ترارو ناغه خپل پټکې واغس داغه په سرګو وی اوس وا هغه نو مال غو راځي نو غټ پټکې واستام په سر شو نو هر پټکې خلک خبره کوي دستار چې وਹੀ نو دا په زرګو په سوونو دی په زرګونو دی لیکن دستار خلک هغه پشمار دی هر سړی هغه د عالم ویلو قابل نه دی ولې هغه سره د دین قدر نشتی هغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان قدر نشتی هغه سره د الله د حکم قدر نشتی دی بس عالمي دی وجنا زمونږه دلته کې چې څومره کسان پاتې شوي دي پاتې کیږي هغه ته دغه ترغیب دی دغه نصیحت ته هغه ته مخکې نه هم وس نه هم زمونږه الحمدلله د یو بل سره مینا محبت هغه ډیره ده ډیر زیونه داسې دي چې هغه کې مینا محبتونه نشته زمونږ د یو بل سره هغه مینا محبت ته منګه دا وایو چې دا مینا محبت په معاشره کې خورا کوي دا مینا محبت په معاشره کې خور کوي خلق د تا تر نږدې شي خلق د تا سره مینه وکي تا سره د محبت وکي په دې باندې چې عالم ته د خلکو خیر لټه خلق لګیا دي جهنم ته غورځيږي او دې ته دقه سړینګړنګي اړای او دې د سره داغه د بچکولو کوشش نه کوي پکار دادي چې داغه د بچکولو کوشش وکي داغه د بچکولو سره ترتیب اختیار کی صلات دی اختیار کی چې هغه د دغه کارونه رامنشي خبرې خمانه کولې به اختیار او خبرې سوته الله رب العزت ته کمی چې مې اوه الله رب العزت د خیر او د خوشحالو کی الله رب العزت زمونږ د پاره د اصلاح کی الله رب العزت دا تاسو چې څومره راغلي د دغه کسانو د حوصله افزایی د پاره الله رب العزت تاسو د راتلل د دغه علماو د دغه فارغ شودو چې دی خپل سفر مکمل کو الله رب العزت دا تاسو د آخرت په کار باندې راولي د نجات ذریعہ دی الله جوړ کی دغه علما دغه ته بدا نصیحت مخکې نه هم دی وس هم دی پټکې په سر کړی شو دا یو ذمہواری ده دا یو منجل دا غټ پیټه به ته وړې تا باندې غټ پیټه راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وی انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ما تا باندې
تا باندې غټ پیټه غټ بوج د باندې را روان دی الله ته بل ځای کې وایي الذي انقذ ظهرك هغه چې ستا ملای ماته ولا دومره غټ پیټه الله ماته ته آسان کو دغه پیټي وایي اختیار دغه عالم په دې دور کې چې وګوره نو عالم بچاته وایي نو عالم هغه څوک چې کتاب به نه ګوري کتاب چې ووې کتاب بند شو بیا به نه ګوري دې ته به عالم وایي نه علماء مخکې وی تاسو ته لار معلومه شو اوس په دې لار باندې به ځئ 12 کاله به تاسو مطالعه کوئ کتاب به ګورئ د هغې نه وروستو که ته بیا د مولا ځان ته وی عالم وی نو ته به حقدار یې لیکن اوس به ته ځان ته عالم نه وی ځان به سپینه پاغونده کښېنه ځان به یو طرف ته کښېنه عوامو دپاره خبرم دا ده چې هغه دې قدر کوي هغه دې د دې وجې نه چې د علم دا لار مکمل کړله د د قدر و قیمت د د عزت د ته پاسېدو د ته ځای پرېښودو دغه به کوي د ده چې څومره په لار کې منځ کې خبره راځي دی به سیټ ته کېږي ولې دغه عالم دی د عالم خبره د هغه منل کوم چې د قرآن او سنت مطابق عمل بیان کوي دغه به منو الله رب العزت دې موږ له د عمل کول توفیق راکړي دا مدرسه چې چا شروع کړ وه باني و د دې زموږ ماما د استادانو استاز د علماو استاز د ډېرو خلکو استازو او هغې تربیت کړلی الله رب العزت دا یو باغ دی لګېدلی دا به د هغې دپاره د هغې د روح د خوشحالولو دپاره یې ذریعه هغه د ثواب ذریعه به الله رب العزت دا د هغې روح ته ورسوي الله دې د دې ثواب او اجر هغې ته ورسوي او الله رب العزت زموږ نورو مشرانو ته هم الله دې دا یو سلسله را روانه ده الله رب العزت زموږ د ټولو په دې کې برخې وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین